هغې وضاحت وکړم او زه بیا مصروف وم. بهرحال اوس کوشش کوم چې په مختصر الفاظو کې ملګري پوه کړم. اول خبره خو دا ده چې اختر یا روژه دا د میاشتو پلدو دی چې میاشت ولده شي او خلک یې وویني. میاشت خو ختمیږي نه، میاشت وجود خو وي خو پنه شي چې کله ولده شي او خلک یې وویني تپس هغې ته رؤیت ویلی شي او تپس بیا روژه وي. او رسول الله فرمایي چې صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. میاشتې پلدو روژه کوو، د میاشتې پلدو اختر کوو، یعنی روژه ختموو. قرآن پاک کې الله فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمها، یعنی الله فرمایي چې کله یې ووینو نو بیا روژه کوو. نو لهذا پرون مونږ په غونډ پاکستان کې میاشت نه ولده شوې، نه کوم ټوله ګواهان راغلي، نو لهذا نن روژه پاکستان کې نه وه. میاشت غټه لده شوې و. دا ټیکنیکل او فني مسله په باندې لږ وضاحت ته کوم. میاشت کم از کم چې د 11 ګنټو شي یوه او 12 درجې اوچته وي، بله او تقریبا 47 منټ په افق باندې ولاړه وي بیا لده شي. یعنی دا خبره لږ وضاحت سره بیا ته کوم. میاشت چې کله کم از کم د 11 ګنټو شي یوه او په افق باندې کم از کم 47 منټ ودري او 12 درجې اوچته وي تپس لده شي. پرون میاشت چې نه لده شوه وجه څه وه؟ پرون میاشت 12 ګنټو وه او 29 منټ. پرون میاشت د 12 ګنټو وه او د 29 منټ او 15 درجې اوچته وه او 25 منټ په افق باندې ولاړه وه، ځکه نه لده شوه. نو چې میاشت نه وه لده شوې خو نن روژه هم نه وه که نه. نن میاشت چې ولده شوه 36 ګنټو وه، 36 ګنټې او 29 منټ وه، 12 درجې اوچته وه او په افق باندې 47 منټ ولاړه وه په اسمان په کناره کې 47 منټ. نو ځکه غټه لده شوه. دا یې 2 ورځو نه وه، د 1 ورځې وه، غټه ځکه لده شوه. روژه کله چې کله نن الماښام نه پس میاشت ولده شي سبویله روژه وي. نن الماښام نه پس میاشت ولده شوه سبویله روژه وه. پرون خو نه ولده شوې که نه، نن روژه نه وه. بهرحال په باندې یو حدیث ته پیش کوم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمیل چې دام د قیامت علاماتو نه یوه علامه ده په اخر وخت کې خال دا وي چې میاشت غټه وه، لہذا دا 150 ورځو وه یا د 29 وه یا نن سبا چې کوم ماحول دی مونږ به روژه وخوړه، خلک دا خبره کوي میاشت غټه وه میاشت وړه وه. نبی علیه السلام فرمایي چې دا قیامت علامې دي چې میاشت ولده شي که غټه وي که وړه وي، بس دا خبرې بیا نه کول پکار. و دغه حدیث اوله مې ته ویم چې ملګریو پې تسلي وشي، علماو ته خو معلوم دی. دا المعجم الاوسط للطبراني کې او بخاری شریف په تاریخ الکبیر کې لیکلی او ابن عبدالبر په استیعاب کې لیکلی او دغه روایت په مقابله کې بل روایت شته هم نه. یعنی دا خبرې کول هم منې دي چې میاشتې 2 ورځو وه، دا ټیک نه دي. موږ تعلیم یافته خلکو دا پوسټونه لګولو او په علماو مزه کې وړو کړو، لہذا دا جایز نه وي. داسې خبرو نه ځان ساتل پکاري. پوره پاکستان کې یوې کمیټې ته هم ګواهان نه موصول شوي باید چې دغو موږ احترام وکړو او پوره پاکستان د فیصلې سره اتفاق وکړو. نن چې چا روژه نیولې وه هغه د پاکستان چې کوم علما دي او کومې کمیټې دي هغو مخالفت یې کړو، بېدلیله روژه وه، صبحوي صحیح روژه و. ملګري مطمئن اوسېږو. ما ملګریو سره وعده کړې وه چې زه تاسې ته په باندې ویډیو کوم. جزاکم الله خیر.